ورور د ماما د تره د پلار خبره ډیر په مینه باندې اورئ او دا خبرې چې کوم نه هغوی چې څنګه وایي هغه شانتې کوئ. ټیک ده ادب او دا یو ډېر ښه شی دی. رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی وایي وانک لعلی خلق عظیم، اے محمده ما په لویو اخلاقو دنیا ته رالیږلی. زمونږ پیغمبر دی که نه، د هغوی داسې اخلاقو چې غټو غټو مشرکانو د هغوی په اخلاقو باندې چې کوم دی نو ایمان یې راوړلی. صحیح ده بیا؟ نو دغه شان د تاسو ته هم درخواست دی چې خپل اخلاق، خپل ناسته پاسته او خپل صفائی ډیر زیات د خپل ځان خیال ساتئ. پاتې شو خپل اداره، د خپل د ادارې د خپل د استادانو ډیر زیات شکریا به ادا کوئ او ډیر انتهایی ادب او مطلب خیال به ساتئ. ټیک ته بیا؟ او دغه شان د مونځ به دا به یادوئ. صحیح ده که نه؟ انشاءالله داسې به کوئ او داسې به کوئ. خامخا لکه مطلب چې ستاسو مستقبل یو داسې جوړ شي، تاسو دا مه وایئ چې یاره زه د خپلې مور زوی یم یا د خپلې مور لور یم یا د خپل پلار زوی یم، زه د بل چا نه. یو داسې ځوان د ځان نه جوړ کا چې ماحول او د معاشرې د ټولو خلقو ته په کار راشي، د خپل ملک سبا له په کار راشي، چې ستا نه یو لویه هستي جوړ شي. دا داسې مه ګڼه چې په دې وړوکې ډاګ کې زه ولاړ یم بس زه به سکول وکم او څه به جوړ شي. لہذا همدا کم غټ غټ افسران چې تاسو ته افکار دغه شان د ستاسو په شان دي واړه لوی شوي دي، سبقونه یې ویل دي، تاسو نه به هم جوړېږي. خپل سوچ غټ ساتئ بیا، ښه سوچ خپل ډېر غټ ساتئ. تاسو نه به سبا لوی لوی هستیانې وځي، تاسو به د ملک په کار راځئ، تاسو به د ماحول معاشرې په کار راځئ، تاسو به د الله تبارک و تعالی د خلقو خدمتګاران جوړېږئ. نو د سوچ د وس نه خپل غټ ساتئ. مطلب دا دی چې لږ ښکلی خوی او ښکلی ناسته پاسته به کوئ. ټیک ده؟ عمل دی که نه په دې خبرو باندې؟